بسم الله الرحمن الرحیم انشاءالله امام الهدى امام ابو المنصور الماتوریدی رحمه الله او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله حقیقی ترجمان او د هغې د عقاید او د نظریاتو تشریح او دفاع کوونکي د دې عصر یو لوی محقق او مدقق او د دې زمانې امام غزالی او امام رازی یعنی مراد زما محقق العصر مفتی اعظم KPK صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب او هغې سره په مخالف جانب کې د دې عصر د غیر مقلدینو ډیر لوی عالم چې هغوی په مسلک کې یو ستر شخصیت او یو نامور عالم الدین دی شیخ افضل سواتی حفظه الله د دې دواړو به د اهل السنت والجماعت او د اهل الضلالت په عقایدو باندې به انشاءالله یو تاریخی عالمی یو مکالمه یو مباحثه به کیږي. نو امید د رب العالمین نه لرو چې په دغه مکالمه او دغه مجلس کې د اهل السنت والجماعت او د اهل الضلالت په مابین کې به دا فرق به انشاءالله دې ځل داسې روښانه شي څنګه چې دغه سپوږمۍ روښانه وي او خلکو ته ښکاري داسې به انشاءالله اهل الضلالت او اهل السنت والجماعت به دې خلکو ته داسې ښکاره کیږي. لیکن په دې خبرو کې بیا د صوابۍ یو مفتی چې هغه ډیر زیات د علم نه عاري سړی دی چې ټول عمر یې په دې کې تیر کړی ده، تقریبا 40 کاله پورې یا 30 کاله پورې هغه په دې کې تیر کړی ده چې مړی اوري او که مړی نه اوري، چې انسان خپل ټول عمر په دې کې تیر کړي چې مړی اوري که مړی نه اوري، هغه هم راشي د مشرانو په دې خبره کې دخلاندازي وکړي او بیا زمونږ دغه مشرانو پسې بد کلامي بد زباني لهجه کې هغه بیا زمونږ په مشرانو باندې ردونه کوي. نو هغه مفتی صاحب ته زه دا وایم چې ته مهرباني وکړه ته په خپل دقه سوچ و فکر کې وسم پاتې شه چې مړی اوري که نه اوري، ته نه د علامه ابن تیمیه رحمه الله په هغه دقیق عباراتو باندې پوهیږي، نه ته د اهل السنت والجماعت امام الهدى ابو المنصور الماتوریدی رحمه الله د هغه دقیق عقایدو نه خبر یې کم چې د اهل السنت والجماعت بنیادی عقاید چې هغه د علم الکلام سره تعلق لري هغه عقایدو نه ته خبر نه یې. نو لہذا ته په دې کې کار مه لره چې آیا څوک صحیح دی او څوک غلط دی، ستا کار بس دا دی مړی اوري مړی نه اوري مړی اوري مړی نه اوري، باقي علم الکلام دغه خبرو کې ته بالکل مسته مه دانګه. او بل تا چې کومه خبره کړې د هغې باره کې به دومره درته ووایم چې رب العالمین انسانانو ته عقل فهم او زړه کې ادراک د صحیح خبرو دا الله رب العالمین انسانانو ته عطا کړې ده، لیکن تا کې دا صلاحیت نشته، نه عقل در کې شته، نه د په زړه کې د صحیح او د غلط خبرو په مابین کې تمیز کولو هغه ماده در کې شته. نو له دې وجې نه ته چې کله خبره وباسې هغه ته د عقل او د دماغ او د زړه نه کوي، بلکې ستا دا خبره ډایرکټ د معده او د خېټې نه وځي چې هغه د دماغ او عقل په دغه ترازو کې فلټر کیږي نه، نو ستا د خېټې نه دا خبره چې وځي دا بالکل قاذورات راوباسي ته د خولې په طرف باندې، نو ستا دا خبرې ته بالکل اعتبار نه وي. ستا مثال د مرفوع القلم دی، تاسې چغې مه وهه، که دومره شوق دی وي د مفتي صاحب حفظه الله شاګردان موجود دی راشه خبره به وکړو، خو بیا هم زه دا مناسب نه ګڼم چې زه تا سره خبرې وکړم. به هر حال ته د مشرانو په خبرې کې کار مه لره، مشران په خپل کارونو باندې ښه پوهېږي، که ستا دومره شوق وي دا چغې وهل او دا قیسې کول بیا راشه موږ ته مخامخ کښېنه، انشاءالله ستا علمي حیثیت هغه خو دنیا ته معلوم ده، خو بیا به هم درته واپس ستا رخ به هغه طرف ته وکړو چې 35 سال دې په کم شي کې ستا مصروفیت په څه کې دې تېر کړی دی، یعنې مړی اوري او که مړی نه اوري، بس خپل دغه مړو سره کار وساته، د عقاید او د علم الکلام دقیق مسایلو سره کار مه ساته. رب العالمین دې ستا دغه قاذوراتو دغه ګندګي نه رب العالمین د ټول مسلمانان په امان کې وساتي.